السلام علیکم ملګرو. دا په خانوزۍ کې د ایسي او د تحصیلدار د دفتر تر مخ د خانوزۍ ولس تورغر چې کوم یونین دی او د خانوزۍ د ځوانانو چې دا کوم په کرم کې په تورغر کې ځایونه لري او هغه خلک چې په هارون وړ مروزه پایار پر کټ سوی دی دغه دلته یو احتجاج ریکارډي نو موږ د دوی موقف واورو چې د دوی دغه احتجاج په څه تراوي او د دوی اعلامیه چې شي د موږ به دغه وکړو دغه ځوانان دي د تورغر د یونین والا او کوم چې پایار پر کټ سوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د خانوزۍ د علاقې د آسپاس ټولو ځوانانو مسرانو او د کم غومخارانو او د خانوزۍ د کاریزات انتظامیه ته د تورغر یونین له طرفه د تورغر د ځوانانو له طرفه د ولس د خانوزۍ له طرفه دا یو ویډیو پیغام خپل موقف دلکشي په دې بابت باندې چې دلته د جمعې په ورځ باندې چې کومه سروې راغلې وه غیر قانوني د یو ځینې کسانو د شخصي ګټو دپاره د خپلو مفاداتو دپاره د قوم مفاد لوی مفاد د لیلامولو دپاره د خرڅولو دپاره د غریب د وینو د خرڅولو دپاره کوم پروګرام جوړ شوی و نو د قوم د ولس یو څه سرکرده ځوانان د یونین په نمایندګي کې ور وختل او هغه سروې د هغې مخ ته رکاوټ جوړ شول او هغه داسې هم نه دي سوي چې لیا د زبردستۍ د لارې وسو لیا د زور د لارې وسو لیا خدای مکه د ټوپکو د ډنډې د لارې وسو باقاعده د اسسټنټ کمشنر دفتر و مخ ته موږ ولاړ یو د پر ټیبل باندې یونین خپل درخواست کېښوی او خپل تحفظات به درخواست کې لیکلي و چې وروره دلته زموږ د حقوقو د غصب کولو زموږ حقوق ورک دي له موږ سره ناجایزه ده لهذا دا سروې د رکاو سي د دا ځای بعد یونین ولاړې غرله په غره کې چې کوم ایس ایچ او د انتظامیه و هغه ته دا شی ورکول سو دا نوټس دا درخواست ورکول سو چې وروره پر دغه بنیاد چې کومه سروې شروع ده دا غلط دي د دغه بعد بیا د هغه خلکو سره هم مذاکرات وسو ناسته وسوه جرګه وسوه و هغو ته هم خپل موقف کېږدل سو او د هغه کاغذ د هغه درخواست و هغو ته هم حواله سو د دې ګانټه بعد بیا حالات جوړ سو اسسټنټ کمشنر رالی بیا دا خبرې وکړې چې سکواډ بیج دو پلانا بیج دو د خلکو د ویرولو دپاره خو هغه ځوانان الحمدلله کلک سول پر خپل موقف باندې کلک سو پر خپل مفادو پر دفاع باندې کلک سو او دا یو سخت پیغام ورکړي الته پر خپل ځان باندې تکلیف راوړي چې وروره دا وطن د وطن معدنیات د دې وطن مفادات دلته موږ ور چلو چراته نه ورې لکو دلته دا وطن دا قوم د علاقه خاوند لري تر دې مخکې دا مسله اصل را روانه د الجبل والا صرف الوقت ده د الجبل یو نامې کمپنۍ ده چې دلته د الاټ په نامه باندې یو دوغ مچال کړی دي چې وروره موږ د غره د تور غره الاټ لرو پر دغه د اسسټنټ کمشنر په دفتر کې د یونین والا د ځوانانو د مختلف ناستې له دوی سره وسوې او دوی ته وویل چې صاحبه که ته د رښتیا الاټ لرې زه د هېچا الاټ نه منع کوم زه سرکار منم زه د سرکار قانون منم زه د دې ځای اصول منم که ته الاټ لرې ته راسه له ما سره کښېنه ما ته د خپله ډاکومنټري راښکاره کړه چې زه ستا الاټ ووینم ته غل یې که ته د رښتیا د الاټ والا بیا د یوې هفتې ټیم واخیستل سو بیا ځوانان ورسره کښېنستل د ایسي په مخ کې بیا دا خبره وسوه د هغه بعد یې مخکې موږ پیغام جاري کوي مخکې موږ اخباري بیان ورکوي په هغه کې موږ د لنډ موقف کښېښوئ چې وروره زه که ته چیرې د رښتیا الاټ لرې واره به الاټ ثابتوې خپل ډاکومنټس به ږدې و دا ولس ته چې زه تصحیح وکړم چې ما دا وویل چې وروره دا صحیح دی د دغه بعد به ته واره د ولس سره د خانوزۍ سره چې د چا د څوک د غره مالکان دي د پلارو د نیکۍ مالکان دي د خلکو سره به ته یو ګډه په مشترکه باندې یو پالیسي جوړوې چې وروره ته د غره یو سرکاري ملکیت لرې زه د دې ولسي ملکیت لرم زه د دا ځای باشنده یم د حقوق باشندګانه حقوق پر لرم زه او ته به یو ګډه پالیسي جوړو چې دا غر څنګه سر چلو زما د مفاداتو به دلته تحفظ څنګه وي زه به ستا د مفادات ستا ریلیټډ ته تحفظ څنګه ورکوم پر دا موږ بارها دا ولس کوششونه وکړل چې دا خلک قانع کړو دا خلک نه کښېنستل نن ورځ ای بانه حالات یې وړل تر دا ځای ورسول چې بله ورځ راله دا سروې کوله پر دا غره باندې د دا ځای کوارډینیټ اخیستل نو دا خلک ورته ودرېده په دې کې خپل خلک هم میلاو دي د خپلو پنځه روپۍ دپاره د ولس سل پیدا نه بلې کسان د خدای کې څه کم او دا وی ډېرې غټې دي موږ نن دا یو خبره صفا ورته کړو چې وروره که د کوم چا حق دی راغی چې موږ د چا د حق انکاریان نه یو د چا د حق د خوړلو والا نه یو د ولس د چا د حق د خوړلو والا نه دی که څوک په کمیشن کار کوي او د کمیشن دپاره بیا ولس ورووتی د قوم پر مسرانو پر هیډ ماسټر پر سپینجیري اف آی آر کټ سوی دی پر څلرویس کسانو به یو وار اف آی آر کټ سوی دی ایسي صاحب ته هم دا وایو و دغه غلو ته هم دا وایو دا اف آی آر د غیر قانوني دی دغه عمل د غیر قانوني دی د سروې د غیر قانوني ده چې دا راغلی غیر قانوني او د دې باندې نن بیا موږ سل ولاړ یو نو سل ولاړ نن بل کاټ کوي پایر سار که د زور وکړي بیا روډ بندوم بیا بل کاټ کوي پایر تر څو به ته کاټې دی پایرون
که دا اف آی آر د مسلې حل دی موږ د ځوانانو دغه پرېکړه کړې چې وروره موږ به دا مسلې ته ولیاړ یو که نه یو ولیاړ اف آی آر د دا مسلې حل دی موږ ولیاړ نن سل ولیاړ راسه کاټه کا سار که د زور وکړي چې صاحب سار بیا روډ درته بندوم بیا تر هغه ټیمه نه خلاصوم چې زما مطالبات نه یال شي بیا کاټه بیا بل اف آی آر کاټ کا چې د څه شي د پاده په وس راځي هغه کاټ کا زه درته وایم چې تا زما په ولس کې ټوټه اچولې دی د یو چا د 15 روپۍ دپاره انتظامیه نن زما ولس ذلیله کوي زما د ولس زما د قوم تذلیل کوي نور موږ دا تذلیل نه برداشتو دا خبرداری و انتظامیه ته مرکو دا خبرداری که چیرې په ولس کې دلته یو څوک راځي لیا ما په خپله اوده باندې لیا چې ما کوم عزت ورکړی دی کوم ځای مو ورکړی دی په هغه باندې ما ویرې لیا ما غولۍ دا د ولس واکدارانو مسلانو ته هم دا پیغام چې وروره دا له غړ نه دي ستا ولیاړ دي دی به د غریق خواري کړي ده دا د پلارو د نیکه جایداد دی دا و یو چاته هم نه ایله کوي دا د کلي خان و ملک ته هم نه ایله کوي چې ته اوس اغلا کړي پر دا به دا ځوانان که هره پالیسي جوړېږي د یونین په نمایندګۍ کې به جوړېږي موږ دلته یونین لرو د غره دپاره موږ دلته ځوانان لرو د غره دپاره موږ دلته مشران لرو د غره دپاره وروره و هر چا ته زموږ د مذاکراتو نه موږ سره د ناستې کلي اجازت ترې راده شي موږ ورته ناست یو خو هر سړی چې راځي واره به پر کمبله له ما سره مجلس کوي زما ولس به قانع کوي له ما سره به خبره کوي زه و دی د غر په مشترکه باندې څنګه سره چلوئ چې د هر چا حقوق سپک شي د پردیو د هغه بعد به بیا راځي چې زه واره د ملکیت تسلیم کړم دی به ما ځان تسلیم کړي له ما سره یو ګډه پالیسي جوړه کړي بیا به د غر خلاصو که نه دا کوم څوک چې نن د زور لاس ته ورچي دا تاوان وړي دا تاوانونه زموږ موسی ووړي دا شیانو داسې یو د یو اریانۍ خبره هم ده چې زموږ د پوره امنه علاقه دا موږ توپک نه زغلو موږ پوره امنه یو موږ تعلیم یافته یو موږ ته دا ګټه ده سپیک له ژوبه راشروع دی تر خیزۍ چوکه پورې لا تر نوساره پورې لا تر کوټې پورې دوه مثلا نسته په خانزۍ کې مسلې بل شی را روان دي په خانزۍ کې مسلې مدنیات په خانزۍ کې مسلې دي زموږ وطن موږ ته خدای پاک سور زر راکړی دی دلته موږ یو غل یو بدماش یو زورور هم نه لکو موږ دا پرېکړه کړې ده موږ یې سله راغلیو دا موقف موږ ویسې درځدلی چونکې دی دلته پر خپله کرسۍ غیر حاضره دی نشته پر میدان نشته نو چونکې موږ د ویډیو له پیغام په ذریعه باندې دا ولس ته و انتظامیه ته و دا ټول قوم ته و دا مشرانو ته د خپل پیغام کښېښوئ چې وروره نور زموږ پر سرو زرو د بل چا غلا نه منو د بل چا زور نه منو دا به د ولس ګډه پالیسي ولس به پر راضي کېږي یونین به پر راضي کېږي که ژوندو بیا به د هغه هم خلاصېږي واره به زما د حقوقو خلک و ما ته هغه راکوي چې زما د حقوقو تحفظ وسي ما په هره والا باندې و ایسي ته لیټر ورکړی دی هر شی مو ورکړی دی موږ نه غیر قانوني کار کړی دی نه مزدور کار کړی دی پاته سو چې دا کوم اف آی آر کارت شوی دی د علاقې مشران هم بر دا غور وکړي انتظامیه هم بر دا غور وکړي ډي سي هم بر دا غور وکړي چې وروره د ولس کې څوک راولیاړ شوي ته به اف آی آر پر کاټی دا سر بیا بل اف آی آر کاټی بیا بل اف آی آر کاټی دا اف آی آرونه د مسلې حل نه دی موږ دا یوه خبره مخکې هم درته وکړه چې بیا کوو که ته د اف آی آر کول زور کول دا د مسلې حل ګڼې موږ ولیاړ یو کنې دا د مسلې حل نه دی موږ سنجیده خلک یو پر هره لار ولیاړ یو موږ د معاملو خلاصۍ موږ د خبرو د لارې غواړو د زور د لارې نه غواړو د اف آی آر د لارې نه غواړو که څوک له موږ سره ښه چلند کوي موږ پر میدان حاضر السلام علیکم بس خبره دغه یوه خبره ده موږ په هغه ورځ هم چې کله ورغلو موږ کول دغه څه وو مایده داسې وه چې موږ راځو بیا به اول به له یونین سره کښېنو له ولس سره به کښېنو ولسي کمیټۍ به یونین به وي چې له هغو سره خبره خلاصه کړله بیا به ځو خپل دغه به کوو ډیمارکیشن به کوو هغه دوی په غلا باندې راغله موږ غیر څه د جمعې چا د جمعې تیاري کوله څوک خانه کې اوازه ګډه سوه چې باید دغه راغلي دي ډیمارکیشن دپاره خلک راغلي دي بیا غره له پسې ورغلو بیا ولې سیله رالو سیم پر ځای نه و بیا هلته له کور هم نه راوتی بیا کور ته هلته دننه ملکوفا پسې ورغلی هلته هغه درخواست پسې وروړئ درخواست یې ورکړئ چې باید دغه پر دغه طریقه باندې خو موږ تا ته رختیم ویلي اوس دلته پر ټیبل باندې مو له الجبل والا سره هم له ګورو سره خبره کړې پر دغه ځای باندې دا واده سوي وه چې اول به له یونینو له ولس سره کښېنو چې بیا به له وروسته به دغه زه خپل ډیمارکیشن به کوو هغه دوی په غلا باندې راغله بیا چې ورغلو هلته هم دا خبره ورته کېښوله چې وروره موږ دغه شی دغه کوو چې اول خپل کاغذ راوړو اورجینل الاټ راښکاره کړه په الاټ مطمئنه کړه ستا دی چې هندو الاټ کړی یم سرکار ورکړی دی خپل حق دی او موږ یې منو او بیا د خپل حق هم ورکوو مګر زموږ حق بیا د حق تلفۍ دغه مو چاته اجازت نه ورکوو صحیح ده بیا دا خلک دغه سو بیا مو په غره کې دغه مجلس ورته وکړي چې وروره راسره کښېنه اول به خپل کاغذ راښکاره کړه ځان ثابته کړه چې زما الاټ اورجینل الاټ دی چې موږ په الاټ مطمئنه شولو بیا به وروره چې د ولس کم حق دی په غره کې
د هغه مطابق معاهده راسره وکړه موږ هم د سوزو نشانونه درسره لګو خو دوی پر دغه شی باندې زور کولی چې خامخا به نن واره سروې کړي او بیا موږ دلته سره کښېنو موږ دا بیا زموږ لاسونه راوتړل دا شی نه درسره کوو اسیم دا خبره کوله بار بار چې به یې غرخونه په شان نه وړي ما ورته موږ دغه نقطه موږ ته معلومه ده چې ډیمارکیشن وسولې بس بیا زموږ لاسونه وتړل شو هغه بیا په عمل باندې ښکاره سوله چې ډیمارکیشن نه دی سوی تر اوسه پورې دوی دونه زور کولی چې بیا مو ډیمارکیشن له لاسه وروتې بیا خو زموږ بیخي یو لاس نه پر لګوي بیا به موږ که لاس ورچو موږ مجرمان یو دا وخت الحمدلله موږ پر خپل حق باندې ولاړ نو پر دا خبره باندې اخر دوی نه راسره وختل اخر بیا زموږ حق ولی بیا مو دا مجلس ورته وکړی چې وروره بس بیا نو راځه و ایسي ته موږ ویل ایسي ول بیا زه خپله کاروایي کوم بیا که تی دوی ته نور پرېږدي بیا زه په خپل سر باندې سروې کوم بیا که چیرې تی د هغه مزاحمت کولی بیا چې ما ته حکومتي حق کوم حاصل و زه بیا د هغو مزاحمت والا خلاف خپله کاروایي کوم نو هغه هم اسیم یعنې پر اصولو باندې نه راسرګی زور یې کولی چې څه واجوله له لوړې خوا د باو به هره واجه سوله نو موږ بیا وایي ته بیا موږ له مجبوران اخر دا خبره ورته وکړه چې ټولې خبرې و ترتیب را ختم شو بس بیا وایي ته موږ مجبوران دا خبره وکړه چې راځه اوس نو کومه ولې کومه جیله بیا واره خواته تیار یو راځه ته هم خپل کار کوو موږ هم خپل کار کوو که چیرې آینده بیا دوی دغه د زور لاره دغ کوي صحیح ده بیا زموږ دغه اعلان دی پر خپل حق باندې بیا که زور کوي کومه جیله بیا یوه کیسه یې په ولا کړه سره خلاص موږ ورته تیار یو که نه اوله ښه خبره دا ده خواست ورته کوو ګورئ په دې کې زموږ ځان د ولس مشران بولي ډېره د افسوس خبره ده اوس یې پر خپلو باندې پایار کاټ کړی دی نو خو به د سرکار ورکړي دغه به ورکړي مګر دا وګرځو چې له هر کوچني حال وکړي چې دا څوک دی وی دا دغه دی سره خلاص په پټه باندې له ډېره له وخته دا رقم داسې معاملې کړي دي آینده دا سره اجازت به چاته نه ورکوو ګورئ هر ځای چې یو ځای مجلس وسي وي دا ولسمشر دی باید د ولسمشر خو هغه د کمیټۍ یوه کمیټۍ ده بل مرکزي کونسل دی د غره یونین دی د یوې کمیټۍ رکن نه یې او هلته چې هر ځای خبره دغه شي د ولسمشر دی د ولسمشر دی نه د ولسمشر دی سره خلاص د ولسمشران معلوم دي کمیټۍ معلومه ده بله کمیټۍ معلومه ده او یونین معلوم دی سره خلاص نو که خپل یې که پرېږدي اول به له ولس سره مجلس خلاصوي بیا به غره نه راځي دا هر چا به دا خواست دی که د هر حالات والا دی موږ د هېچ چا حق تلفي نه کوو د هېچ چا حق نه خورو که چیرې زموږ په قانونځای کې حالات والات یو ظالم ودرېده د حق خوري موږ د خپل تربته د هغه خلاف له هغه په حمایت کې ورسره درځو انشاءالله د خپل تربور به تر غاړه رانیسو چې څوک ظلم کوي نو موږ له دا ټولو زه دا خواست دی چې پر خپل پایار په ناجایز طریقه کاټ شوی دی سره خلاص موږ بیا ورته تیار یو نه له تانې زه د خدای په فضل بیا راځو د خپل حق مطابق باندې بیا موږ جنګ کوو د خپلو اصولو مطابق حق لرو هم شرعاً هم قانونا نو دغه شي ته موږ تیار یو خو له ټولو مو دا خواست دی چې پر اسانه معامله په د خبرو له لارې باندې مجلسونه حل کړو دا به انشاءالله ولعزیز به ولس سترګې نه جوړېږي پریشاني به نه جوړېږي جزاکم الله خدای پاک سترګې د مخ درته ګوري ته دونې خواشم په منډه کړې در روان وخت زه به هم کېدای شي دا غر موږ نشو چلوی دا غر به چلوي یونان شاباس لیکن یونان د موږ دا ته راکړي چې موږ د سر راپور موږ قانوني سو شورور واقعي به یونان در سره اوس دلته دا د اوبو سیستم ختم یونان په بشاره ژوبه اوبه مځکه تقسیم شو ډېره پراخه مځکه لري زار تقسیم شوه پر سر تقسیم شو اوربل دغه پر اوربل تقسیم شوه دغه یې پرېښوله د اوبو د ګانګلو ستا هغه شوه روز پکښې د یوه ګنټه ده بس یوه ګنټې والا بیا ما ته دلته په خانځای کې یو هلک وویل مشرباز خان زما نیکه چرس کولی داسې به دا شی و عادت نو داسې را یې پېژندل دلته که په ځکه پېژنې نو زما حق نشته کې بلکې شته د یونان خپل شی ما خپله تجویز دا ورکړی دی مال پر ټن باندې د یونان جلا شی کښېږدي چې هغه د ګرد لږ 18 خاندانونه زله ولاړ شي په 18 خاندانونو کې 18 کورونه زله ولاړ شي 18 بچیان زله ولاړ شي هغه شی ته مناسبه و دا اوس ریټوت یې مه ګورئ چې مطلب همیشه به فلک خوی خرڅجیه هغه وخت هم در په یاد کړي چې ما د جیبه کې کښېښولې په 11,000 مو دلته ورکړه ګورو ته وګورئ دی شی کښېږدي د یونان غم د ولس غم د علاقې د ګورو د مځکې مال یو کور ډېره قیمتي د دې خیال وساتئ بس او که په خرڅلاو باندې دی نو تا خو یې پیسې وختي لا واخېستې زموږ چې په 2,000 په ټن ورکړو تا د ګډ روان څه دی هغه لا واخېست خرڅلاو دلته جایز دی یاره داسې تی پر ما خرڅی دا جایز دی که نه و خرڅ شوي دا لاسونه به راپرې کړي دا شی مه کوو بس دا دغه کوي راسئ چې ته ووایې چې تا نن 22 فایره پر چیش کاټ کړي 24 یا 22 یا 25 اوس څه جرم دی و تا ته مې لیټر لیکلی دی د یونان له طرفه زه د ګډ ولس له طرفه زه چې ته ناجایزه کوې غلط لګیا غلط مه لګیا که ژړا سواره ما واو ما بیا هم دغه صلاح درکړي د مال تا به دا مشران ولسي کمیټۍ او یونان و دا په اعتماد کې تا پر ټیبل اخیستې بیا به دا قدم کوي دا خو ته د بل چا په سازش مخ ته نه دي مینځلی هغه درته یوه سروې وکتره روان شو ما داسې دا پر دا کوڅۍ دی کابله سړی په کار دی چې هغه وطن وچوي
سړی زه دنیا زیر کړم ما سره ګډي ویډیو پرتی ولها اک پیو مجھے اوپر سے پریشر کیا ہوا ہے بس آپ نے یہ کام نہیں کرنا د سلطان صاحب انجینیر راپورته تر وسه هغه ځای د زړه خبره خو دغه د اگر غیر شټ هغه ځای تر وسه بند بیا زموږ خلک پر نامنجي شي باندې ارتال وکړي تر ارتال نقصان دغه دا خو موږ ته وایي چې دا د خنزیر پر علاقه باندې څوک نه دي خبر دا یو ارتال 2 منټه بند شي په دغه کې د دنیا هر د ادارو سړی موجود دی بابا پر خنزیر ارتال دی مراد څله باندې دغه غره معاملات د ګور د غټ خلکو دا شور ته باندې شوروای وړه د بس خالي ګوله غواړي ولوجو ته د غوښه یې کې د ګور ګولې دی ورته نیول دي ما چوري خاک دا مال دي مال دونه ټلیفونونه راغلي دي زار به شهادت فاینس تماجي وو الله که څنګه وو د ما سره وسم جنگ شروع دی په پټ دیمارکیشن ما در کړی ستا شو بد ما زل در معلوم کړی بیا نقشه د بیا پرته د هر شی بدلج نقشه نه بدلج هغه د انګريز د وخت دا ګور ته مشکا ولی خان ته د مشکره کړی د شمشاد ته د مشکره کړی د ولی مامات مشکره کړی ونه وی د ازل ساته مشکره کړی دا ګور ته مشکره کړی بابا ته غلط ته سی بیا دا ګر پیسې نشټارت یاره هغه خو ستې د نشنل بینک راغی کله لا ما جما وز ما کسب یاخ نه به جج اخی نه به چپ اخی نه به بل میجر کرنل اخی زما ولس به د لامج ما ځکه د مات ویل لامج دا کستم ولا لام یو بل باندې څرام کیز مش په خلک د رام شینس چې ما غاړي ونی وسته بولین پر کې بس هغه برغه د باندې وسوده کې ورواله دا تاسو بیا بولې شروع کړئ زه د وسواتای مومند راولم کاروباري ته میجر راولې زه چپ راولم بل برګیډر راولې بل ریټایر سه چور راولې ولا اوس پیسې سره دی غای زور برابروم پیسې هغه استعمال موږ پیسې ته ما او پیسې براولو پیسې بل ما بین باسو انسانيت براولو او دا شعور به داخل یعنی یو شی مې څو کسانو زده پیسې هر شی په ولکه پیسې چې موږ وشته د غیر شتات راځي لاري خارجي زه دلته چا ورته کېږم ولاکه ورځي پریو چې د خالص لانه خصوم په ولاکه ورځي پریو دا ګوردو د کاروبار باندې سر خلاص رد له ولې سر خلاص تر کومه به کو دا تر په ډبره باندې چې نه جوړو به پلاس جوړو چې بس دا ترنګ دی هغه دی هغه دی ته به دی راشي زبر دی داسم بیا ته دا ورته دا ګور شان موږ زده دي مړاو دی لیو بچی ته څو کم بور شي ډیر به وکړي اوس دارو په دا سر خلاص دي په ازاره ته سم روانه ز چپ روان سره کښینه ورته ته دا دغه چپ که زبلج د سپورت ما ستاسو خیال وسه قرباني به ولس کې سوچ به جوړوي څنګه بالکل به جوړوي ګوره دا تر دې چې دا کوم سلور صفایار دا چې ویل لکه چې دا سلور کسان صفایار دي موږ دوی ځای نه کار صحیح سو دا هغه ته وویرو دې خلک درایي دې خلک پر مسلط دا هر لشان دی وای خیر په چانه دکان ته شپ او بل ته ناجایز د سره راسه کې شو طریقه راوښو مبلن ته ورواچو ګرانو خو ځان لیدستا دا که د ماستر په خلاص چې غټ کمیټي د ځینې لاغو د نو سمجدار خلکو زما په خپل نیاز باندې ما پاس کړی دا خلک راغلي و چې هغه غرض نه وبچي یا زموږ خلکو یې وشي ته لاس نیس نه کلم دا ترنګ خوند کېدی نو ستا د خلاصي لاس ته لیکل دا که در سر په خلاص کوم چې دا ته دغه ځای پورې بیا ختم دا کړه لیکل نه ستا خبره 100% سید ته په کوم ځای غلط هغه ولیکه د یونان د اتلس کس دی چې له درو تور چي ورته ورور پر دا ځای باندې ست غلط دا راځي څه خبره ده دا غټ سترګې دغه د جبل دا مشهور چې دا له جام سره وچل وڅ موږ خو چې دی په جام بوش کې کیمړه ته چې نظر اعظم بس کپنجای تر دې دغه لاندې وبس دا هغه خوشي ورور موږ خپل سترګې نستلې د خپل ملګری موږ تر دا پنځه تر سوي موږ تر دا پنځه تر سوي زموږ د عزیزانو د زړو کپلو ته ګورم دا چې ګورټو ته ګور دنیا سختي راځي 15 کاله بعد په خدای په قرآن تر دغه لا سخت ژوند ولې بل کار لرونه تعلیم راځه پاتې دی په نیمه باندې ولې هغه موږ مخ نه ورته ګرځي بس موږ هیڅ پیسې موټر دی بس موږ ګرځو په دا یو مدنیات دي چې لاره شي خلاص هغه هم سره تنګ کړی اوس په دمو چې دغه وسه انجین یاره به خده شرم خبره چا وسه د سړی لاندې معلوم دی لوامه نوم نشخصا الله کفر وجوهات بهم سزي تا پیسې مو شان دا سره غټ کړ بس چادر دراوړې سپر الارت پر خور کړی دا ترنګ نه کجیو دغه نه تسوي د زموږ او ماته ول وستا لاټمن زو ته په هفته د نه په لاس درکو دا ترنګ کجیر ته چې ماته په هفته په دا کې راکنه د بل خپل ګول راکای ستاره زمن نم کتاوا کې کړی دا کینسل سو دی 29 سال کجې د ټیکس نه دی جبل دل جبل وسړی دا 15 سو تا در کړی دی ډیر سو ماته را کړی در سره منځي څلويشته وبل تور کړی دا سړی پیک دی ګرد دل جبل پیک پدا یې غولولې بس زبر کاډر در کوم ته ځګ مله ترای کړس
اوس هم په موږ کې دا ترنګ درار پیدا کړی دی څو خلک په خبر دي چې بابا ستاله نو قبله ما سره بد دی بس تر اساس موږ ته ودر ته زه ستا په طبيعت کوم دا به ځکه کوم اصله ته چې پرغلا راځي خو د غیب سره چینو منل ته ډیر سترګې حالت سوي په دنیا کې یو شی ځکه د شاغله دغه کې ټیرونه نه راځي جوړ دی اوس دا ځکه به حالت خاون بیا بدلای شي یا په یو لیول یا په بل لیول یا په بل لیول یا په یو شکل یا په بل شکل یا په بل شکل کوم ځکه هغه ځکه ور په دا کې بس دغه بعد هم څو سترګې ورته بول د خانزي اندرونی مګر هغه مرته سترګې نه بول ان شاء الله تعالی دوه خاص دا ترنګ دي چې هغه خبره تاسو غوښنیس اکیم دا دي چې دا وبو او شیان دا پر چا وراوځي شي لیکي وځي وځ دا موږ څو دونه مکول ودغه ته د چا پام نشته الجبل راس بالا غره قد استاد سنت یو وکړ وبو مبشرات وسله غاری درا وزار سره دغه شریف سلام راوځي او ځینې خلک نار بیا زیاده پر وټل شو غاږ چې د موقع ځای دراسي مړه پلان کې کوم ناس څنګه دغه تر مخ غاږ ای ورځ د غایوي په زور زړې دی ورځ چې زړې تر هغه غایدان بیت په دا کې د څو کسانو شسر خلاص په مدنیت ورور سره بکشینې په داګو د کینې خو جوړ د یونان تابع سي و دغه یونان ته ورلا کې قسم نن دغه کې تاوان درم ما د یونان کلک ورځ ولد چې وې سیتم وګایدي وډي سیتم وګایدي کمشنر لم کاغذان یوړ دي څوک نه خبر وز دا موږ نن شي زرا وطن په دغه والا راوتلی چې دا کاغذ د سیلن تللی دی دا کاغذ سیلن تللی دی دا کمشنر لم تللی دی دا ماینس کې تلم تللی دی دا ګور تل هغه باوجودم تمازې لري چاپه در روانه کړي ول تا 15 لوي شک په اخیس اوس خلاص د لوجي حساب جوړه شروع کړي کم یو را پرکته لکه بلا لا لس زائد غبل کړي دي کم یو را پرکته په دې کې زما په ما سنست په بل ځای خود نه مافو دا مسری ډیر لوی برداشت باندې ډیر لوی دغه غواړي شان وکړي په طریقه وکړي لاس کاله خو نشته رښتیا زه ته تعالی در کوم ته خپل چلای یار ان شاء الله تعالی پس 3 سوال جان کې به یوم نشپه چلاو لما زه پښتنه وکړ څوک چلوالي شي څوک نشي چلو د پتی اسلام په ونه کور پرګ یبه یار د یو تیماک به دغه خلک د سپیک پیسې راغلي دی بل د ګردا ترنګ زپلې دي مشوره په شاکار مله څنګه نه کبل الله د غیر مجلس به خوشي منه کوم اتفاق باندې قرار باندې کې دا کوي شرباز ته چپسه ته ما خوزه ته ټاټاله لا زبیا ته دای شي کوم د انور ماته راځي یو نه دی د یونان تر دا پورې نه دی د دنیا په هر شي کې چې کوم څوک یونان لري هغه کامیاب شوی چې یونان د وټلې د سرکار د وټلې د بیا یې ستا دغه نه دی ريجستر ستا نه دا کمزوري پنځون څوک په لاس درکې دا یونان لري سړی ما د لوکل کمیټې ممبر هم دا ته مزمور تر واسه لوکل کمیټې د دلته خاندي د دښمن کال زنات کینم تر واسه زموږ نه د ريجستر زیات سخت کوم ريجستر نه د کور واسه ماته د چینه تر یار ريجستر و چشته به تسلیموم ته ما تسلیمه بل تسلیمه کس د ريجستر د قانون دغه د ضرورت راځي نه بهرحال خو زه دا درته یم دا بیا زه یو د کوم ځانو په دې کې مزکه خرڅ سم کېده ته چې د مزکه خرڅې نو خنال جبل منی نو لس منی نه بل شي منی نه ستامون ستا کنه ستا څو ځای خرڅ سم کېده نیمه پیسې وصول سم کېده نیمه پاتې دي پر غیروم خرڅ سم کېده پر خپل کې هم خرڅ سم کېده الته بیا سرکل مات ستا وکړه هغه ښه خبره یا نه بیا مات کامن راولوم دغه وطن زموږ دی ما دا غیا ولا چې بربادوم دا وطن زموږ دی چې دا زموږ د تاوان زموږ دی یونین په باره کې دا مجلس خو چې دغه نه دی ريجستر نه دی د حکومت په اواله خو ريجستر ضروري دی ريجستر هغه ان شاء الله کوشش روان دي نور خو هغه دی ولسی کمیټې دا او دا مرکزی چیرمن دی سره خلاص دا چیرمن کونسل او ګورو د خطونه راکړي دي سره خلاص په علاوه په دې ما سوچ کړی دی دا خبره ده